أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. سورہ انفطار مکی صورت تے ترتیب کی ہم او نزول دواړو کی دعا اتیا نمبر دی. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم سړی چې دا خواهش لري چې زه د قیامت منظر لیدل غواړم چې دا بلا څنګه نو سورہ تکویر او سورہ انفطار او بیا ور پسې دریم سورۃ سورہ انشقاق دا درې واړه سورتونه او خاص کر دا دواړه تکویر او انفطار دې کې هغه منظر کشي کیږي چې قیامت بدا سے واقع کیږي. لکه مخکې صورت کې بیان وشو اثبات د قیامت وشو او داغه 12 نمونی ذکر شوي شپږ د دنیا د فنا او شپږ د قیامت د واقع کېدو. نو دې صورت کې داغه خلاصه راوړي چې دا دومره هیبتناک ورځ ده چې دې کې وسوک پټې دې نشي تختې دې بنشي وما هم عنها بغائبین هي سوق بغائب کې دې نشي پټې دې بنشي دارز به په هر چا راځي. اذا الشمس كورت کله چې نور راون وخت شي واذا النجوم انكدرت او کله چې ستوري خړشي بے نور شي راو ورځي دریابونه به اوچلول شي واذا العشار عطلت او مال به د خلکو نهیر شي دلسو میاشتو بلار بغوا میخا اوخا دا به سړی دغه سي بیکاره معطله پریدي او بزان باخته شي. واذا الوحوش حشرت او کله چې ډنګر مارغان کارغان دا را جمع کړي شي یا فنا کړي شي. واذا البحار سجرت او کله چې دریابونه ډک کړي شي یا سجرت ورته نه بل کړي شي. دا ټول دریابونه به الله یو کې خواګه او تارخه بیا به وچی او بیا وتی ور بل شي. واذا النفوس زوجت او کله چې نفسونه د خپل بدن سره روحونه د خپل بدن سره یوځای شي یا جوړه شي نیک د نیک سره بد د بد سره غلب یوځای شي ډاکوان به یوځای شي یا خسړې بخپل خ عمل سره یوځای شي یا نیک انسان بر خوري سره یوځای شي او بد سړی به د جهنم ور د دند شي. واذا الموءودة سئلت او کما ماشومه ژوندۍ خخ کړي شوی وا نو داغي تبوس به وشي. دنیا کې داغي چا تبوس نو کړي څوک تبوس والا نو نو الله وی قیامت کې به عزت تبوس وکم مور خپلار نه مې تبوس شي یا به د دینه تبوس شي. بأي ذنب قتلت چې پکم جرم او ګناه کې دا وجل شوی وا. واذا الصحف نشرت او کله چې د انسانانو اعمال نامې ورته مخامخ کړي شي او بیر تکړي شي او دا ورته کرور مخامخ کې خو دی شي. واذا السماء كشطت او کله چې د اسمان نه سرمن راخ کړي شي. واذا الجحيم سعرت او کله چې جهنم نور هم زیاد بل کړي شي او جنت مو مؤمنانو ته نږدې شي
علمت نفس ما احذرت نو هر سړی به پوه شي چې د ځان له مخکې کوم شی حاضر کړی دا منظر کشي وشوه نو اوس دې سوره انفطار کې لږه نوره خلاصه درې راوړي اذا السماء انفطرت کله چې اسمان انفطرت دروازې شي انفطرت اوچاودي انفطرت اوشليږي آسمان و بیل شي دروازې بشي کلاو بشي بیرته بشي ټوټي بشي اذا السماء انفطرت کله چې اسمان اوشليږي واذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري دوړ کړي شي انتثرت بنور شي دوړ شي راو ورزيږي لکه څنګه چې د اسمان نه باران ساس کی راو وريږي دارنګي به دا ټول ستوري یو راو ورزيږي واذا الكواكب انتثرت او کله چې ستوري ودړويږي انتثرت راو ورزيږي واذا البحار فجرت او کله چې دریابونه په مخ د ځمکه جاری کړي شي روان کړي شي واذا القبور بعثرت او کله چې د قبرونو والا پورته کړي شي علمت نفس ما قدمت واخرت نو پوه بشي هر نفس په هغه قدمت چې د کوم مخکې لګلې دي کومې صدقې خیراتونه نیکي چې د مخې ته لګلې دي هغه به ورته معلوم شي واخرت او کومې چې رستو پریخي دي میراث ځان له د آخرت د بارا سدي ګټلې دي او د مرګ نه رستو ځان د بارا کم شي میراث کې پریخي دي که دنیا کې دی یو بوټه نال کړي جمعات مدرسه د خیر کار دی کړي یو کوی دی وسته نو مرګ نرستو بتا د بارا صدقه جاریه او که د گمراهۍ اړه دی کلا وکړي نو بیا بدلا د مرګ نرستو دا د اور ذریعہ ګرځي علمت نفس ما قدمت واخرت وبشي سړې په هغه چې د مخې ته لګلې دي او شاته رستو پریخي دي یا ایها الانسان اے انسان ما غرک سشي دوګړت بربک الکریم خپل رب عزت مند اے انسان شیطان دوګړي خپل نفس دوګړي او د الله امر دې پریخو دا الله حکم دی پریخو الله قانون دی پریخو او الله کتاب ته غاړه کې نه خدا یا ایها الانسان اے انسان ما غرک سشیدو کا کی واچولې سشیدو کړي به ربک الکریم د خپل رب عزت مننا الذي حغزات خلقک چې ته پیدا کړې ته د نشنشت کړې فسواک نو بیا برابر کړې فعدلک نو بیا نه غودرولې خلقک ته پیدا کړې فسواک نو بیا برابر کړې خپل اندامونه وګوره فعدلک نو بیا اعتدال سره نه غودرولې کدا یو سترګې دی وړوي بل غټوي یو لاس ته لړوي بل وګدوي یو خپل لړډوي بل وګدوي یاد خود غوتی د دې سینه کې وي یاد لاس غوتی خو سره وځوي یاد پوزري تندې کې وي نو څنګه بدی او بیکاره بخکاری دي الذي خلقك نشنا استقري فسواك نو بیا برابر کړي فعدلك نو بیا نه اعتدال سره کړي فی ای صورت نو پکم شکل کې ما شاء چې الله وغوښت رکبک نو ته جوړ کړي څنګه چې د الله خوخوا سپین یا تور لړ یا وګد خایستا یا بدمورا سړی یا زنانا څنګه چې د الله خوخوا هغه سه انسان استا شکل جوړ کو او ته پیدا کړي فی ای صورت ما شاء رکبک
پکم شکل کې چې الله غوښتي نو ته جوړ کړي کلا هیڅ انکار نه دی پکار د قیامت بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ د قیامت بالدین درزی ته جزا وان علیکم لحافظین یقینا دی تاسو منی ساتنه کوونکی فرشتي ملائکه کرامن ډیر زیات عزت مندي بنز د الله کاتبین لیکون کی دی تاسو عمل لرا اے انسان کم عمل چې تکای خکای او کبد فرشتي هر وخت لګي څه شی پټ پنا نه دي یعلمون بی جنی پویږي ما هغه تفعلون چې تاسو یې کوي ورستو صورت کې علمت نفس ما احذرت دای ویلی او دلته وی علمت نفس ما قدمت واخرت او نتیجه هم ذکر کړه ان الابرار یقینا نیکان لفی نعیم خامخا پډیرو نعمتونو کی وی وان الفجار یقینا بد کردار نافرمان لفی جحیم خامخا جهنم کی وی یسلونها دندبشی جهنم تا یوم الدین پرز د جزا وما هم او ندی دغه انسانان عنها ددی جهنمنا بغائبین تخدیدون کی پټیدون کی غائب کیدون کی وما ادراکا او چا په درکړه تا پیغمبره چا خبر کړي ما یوم الدین صدا رز د بدری رز د جزا رز د قیامت ثم ما ادراکا بیا چا خبر کړي ما یوم الدین صدا رز د بدلی یوم هغرز دا لا تملکو وسبن لري لا تملکو اختیار بن لري نفس حس یو نفس لنفس بل نفس لرا شیئا ذرا شیئا دهشی اس یو انسان بل انسان نشي خلاصوله هر سړی بزان سره سودای والامر او اختیار طول کلم کلا والامر اختیارات طول یومئذ بدغورز لله خاص الله لربی